یا ایها الذین آمنو پدې کې الله تبارک وتعالى دریم امر بیانوي او دا لومبي امر مصلح دی د امور مصلحه بیان پدې کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی د باغ کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه وړاندې دي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو تقوادار شي نو د روزې حکم الله تبارک وتعالى ذکر کو او په داسې انداز کې ذکر کو چې د خلکو ته د هغې نیولم آسان وي هغې کې تخفیفات راوستل یو که صرف په ما روزه فرض وي نو په دې باندې به سړی چې دی هغه ته به ډېر مشقت او تکلیف الله فرمایي په تاسو روزه فرض کړی شوې ده څنګه چې تاسو نه وړاندې امتونو باندې فرض کړی شوې ده نو چې کله بلوا کې خلک ټول عام شریک شي نو بیا هغه غم کې لږ کمی راشي چې غم کې یوازې یو کس وي نو بیا هغه ته غم زیات وي چې نور خلک ورسره پکې شریک شي نو بیا به هغه غم کې لږ کمی راځي نو په دې وجه تخفیفات پکې رالل مخکې امتونو باندې روزې فرض وي خو هغه یهود وغیره هغې پکې په هغې تحریفات کړي چې کله علما ذکر کوي چې کله به د مشران بولرال چې یاره ګرمي د ډېره زیاته اوږدې ورځې دي نو بس دا روزه چې جمعې ته واړوي نو بس را به روزه به جمعې ته واړو لنډ ورځو ته به واړوله نو الله تبارک وتعالی په دې کې د هغې تردید وکړه او د الله پورا حکم نازل کړه ایام معدودات د شمېر ورځې دي او مسلمانان چې دی هغې د هغه کافرانو رنګ عمل نه کوي به د الله طرفه کدا په ګرمۍ کې راځي کدا په یخنۍ کې راځي په لنډو ورځو کې راځي په اوږدو ورځو کې راځي هر څنګه حالت کې چې راځي مسلمان د هغې خیال ساتي د هغې پاسداري کوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي په تاسو باندې روزې کما کتب لکه څنګه چې فرض کړی شوي علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه وړاندې دي لعلکم تتقون دې لپاره تاسو تقوا اختیار کړئ د روزې فایده سره چې تاسو تقوادار شئ تقوا د الله حکمونه مل د نبی له صلوات و سلام طریقې پرهیزګاری په دې سره راځي چې انسان روزې نیسي ځکه چې روزه کې د کسر نفس راځي د کسر شهوت راځي نو چې انسان د شهوت توڑ کوي د روزې په ذریعې سره نو په دې سره انسان کې تقوا راځي ځکه چې حدیث مبارک کې راځي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج اے نوجوانانو تاسو کې چې څوک د واده استطاعت مالی وسعت او طاقت لري نو پکار تاسو واده کې نکاح وکړي او چې څوک د دې طاقت نه لري نو اغله پکار دي فعليه بالصوم چې هغه د روزو اهتمام کوي ځکه فانه له وجاء در هغه د باره یو قسمه ډال د ګنا نه د حفاظت د باره ولی ځکه چې بدی سردال د علما لګي چې بدی سره د شهوت توړ راځي نو دا یو د توړ د شهوت د باره نو د تقوا یو اهم ذریعہ د روزه ایام معدودات دا څومره وخت دي نو صوموا ایام معدودات دا ورځې دي د شمیر مخصوص ورځې دي او هغه سری شهر رمضان الذي وروسته د هغې تفصیل راځي چې هغه د رمضان مبارک میاشت ده او په دغه کې ټولې روزې نیول دي د روزې څه تعریف دی علما فرمایي د صبح صادق نه د غروب آفتاب پورې د اشیاء ثلاثونه سره د نیته ځان بندول صبح صادق نه د غروب آفتاب پورې د دریو سیزونو نه د خوراک د اسکاک د ازدواجی تعلقات د دین ځان بندول سره د نیته دې ته ویل کېږي صیام صوم روزه لہذا تاسو دې کې سوچو کې دې کې صبح صادق راځي بده کې غروب شمس راځي بده کې اذانونه نه راځي نو زموږ د خلکو دا سوچ دا چې یاره اذان وشو بس بیا به زه روزه بندوم یا اذان کې بس کل یا چې د ټیم اصل چیز وخت دی نو د وخت د شروع او د اخري د دې خیال ساتل پکاري او دا نقشې چې کوم ورګړي دي کې لیکل شوي چې تاسو د دې نقشو د دې نه مخکې 15 منټه مخکې بندوي او چې اذان کیږي دا غي نه 3 منټه بعد تاسو اذان کوي د کې کوم ټایم ورکړي یا ایو الذین آمنوا ایمان خوندانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی به تاسو باندې روزي کما کتب لک څنګه چې فرض کړی شوی علی الذین با کسانو باندې من قبلکم چې تاسو نه وړاندې لعلکم تتقون دې لپاره تاسو فرزګار شي ایام معدودات ورځې د شمیر فمن کان منکم مریضا څوک چې بیمار وي د معذوره د لپاره اعلان سره څوک چې بیمار وي او علی سفرین یا په سفر باندې وي داسې بیماری چې هغه بیخي اګه ډاکټر ودی کته اوس روزه نیسي نو دې بوجه باندې تا ته نقصان در رسی یو عذر یو عضو یا یو اندام ابستا خرابېږي
نو لہذا په دغه وخت کې د مریض لپاره د هغې روجې هغه خوړل او د هغې نه بعد وروسته بیا د قضا کول دا حکم دی. یا یو سړی په سفر باندې دی نو د سفر شرعي چې کوم مقدار دی 48 میل یا نن سبا وخت مطابق 78 کیلومیټر دا د ایزي داسې نه چې لکه د وابیانو 2-3 کیلومیټره دی ځای ناګماره پورې لاړ شي بس ته مسافر نه. فمن کان منکم مریضا څوک چې بیمار وي او علی سفرین یا په سفر باندې وي فعدة من ایام نو فعدة دی بشمار کی فعليه عدة من ایام اخر د نور ورځو فعليه عدة من ایام اخر نور ورځو شمار بکی وعلى الذين باغ کسانو باندې یطيقونه چې طاقت لري د اسلام شروع کې دا حکم چې دا بعض خلک مانوس شي د دې روجې سره نو هغه ته چې څوک به طاقت هم لرل شو مال دولت وو سره او پیسې به وي نو هغه ته به حکم چې تاسو یو مسکین ته دې فدیه ورکوي د یو روجې په سر باندې کروجه نیویم شي خو پیسې رسري دي پیسې فدیه ورکا بیا وروسته دغه حکم چې دا منسوخ شو. یا بعض علما فرمای یطيقونه باب افعال نه دی او مطلب دار چې په تکلف چې ته دې طاقت لري په ډیره سخت باندې تاغنی نیسی نو لہذا داغه د پاره مطلب دا چې بوډا یا بوډې د پاره هغه چې دغه د پاره دا فدیه ده. وعلى الذين باغ کسانو باندې یطيقونه چې هغه طاقت لري د دې فدیه ده طعام مسکین یو مسکین ته روټه ورکولی فمن تطوع چې او خیرن د نیکه کار فهو خیر له نه دا هغه د پاره غوړه ده. وان تصوموا د چې تاسو روزونی سه خیر لكم تاسو د پاره غوړه ده ان کوم تعلمون ک تاسو علم لري تاسو ته پته تاسو ته علم دی چې باندې کې ډیر زمو خیر دی نو خدا خو غره د چې تاسو روزونی سي. شهر رمضان الذي میاش د رمضان دا ایام معدودات سری دغه بیان دی. شهر رمضان الذي میاش د رمضان الذي اغد انزل چې نازل کړی شوی دی فی القرآن دې کې قرآن هدل للناس وداسې حال کې چې دا هدایت کوون کې خلکو د بارا او بینات او احکام معجزین من الهدى د هدایت والفرقان او فرق کوون کې د حق او د باطل په منځ کې. دغه میاش د رمضان مبارک دا غي چې ډېر فضایل هغه احادیث مبارکو کې ذکر شوی دي او دې کې شهر رمضان الذي د قرآن او د رمضان هغه نسبت دی چې رمضان مبارک په دې کې قرآن نازل شوی د دوړو خپل منځ کې نسبت دی. قرآن کریم هم چې د انسان د بار شفاعت کی د خپل زده کړې کوونکي د بار چې کوم انسان د دې تلاوت کی د زده کړې کوي هغه د بار به قرآن کریم سفارش کوي او کوم انسان چې قرآن کریم باندې عمل کوي دغه رنګ هغه د بار هم سفارش کوي. کوم انسان چې د روزي نیمون کې د روزي اهتمام کوي دغه خیال کوي روزه به هغه د بار سفارش کوي. د دواړو منځ کې مناسبت دا ځان له یو موضوع ده. فمن شهد منکم الشهر سوک چې حاضر و منکم د تاسو نه الشهر په دې میاشت کې فلیصمو نو هغه د روزي ونیسي په دې کې چې هغه موجود او حاضر او بالغ نه بس هغه باندې پکاري چې هغه روزي ونیسي هغه باندې روزي فرض. ومن کان منکم ومن کان مریضا او سوک چې بیمار او علی سفرین یا په سفر باندې دغه مخ کې حکم منسوخ شو علی الذین یطیقونه نو بعض خلکو ذهن لدارال چې کې دی شي دغه د بیمار او د مسافر د پاره چې کوم حکم هغه سره منسوخ شوی نو هغه دوباره د دې تکرار راغی چې راغور دا شوبه د تانشي چې ګنې دغه حکم منسوخ شوی دی. امن کان مریضا سوک چې بیمار او اوله سفرین یا په سفر باندې فعدة من ایام اخر نو هغه بشمار کې د نور ورځو یرید الله اراده لري الله بكم اليسر پتا سبحان د اسانتیا ولا يريد الله اراده لري بكم العسر پتا سبحان د تنگسیا ولتكملوا العده تدیر بار تاسو پورا کې شمار ولتكبر الله د بار دي چې تاسو بڑای بیان کې د الله علامه هداكم باغ سبحان چې الله تاسو هدایت کړي ولعلکم تشکرون او دې بار تاسو شکر وباسه. صحابه کرامو تقریبا 14 یا داسې اتل سوالات دي چې په قران کریم کې هغه ذکر راغلي نو باغی کې یو سوال یو تپوس دام دی. صحابه چې دا ډیر کم تپوس کوونکو د نبی له سلام نه او ډیر ادب وبکی نو دا تپوس صحابو کو چې د الله رسوله چې الله تبارک وتعالى مونږ ته نږدې دی چې مونږ ته په قلار دوه غواړو کنه الله مونږ لري دی چې مونږ په زور الله ته سوال کو په زور الله نه غواړو. دا آیات مبارکه داغي په جواب کې نازل شو. واذا سالک کله چې تپوس کوي سوال کوي دتا نه عبادی زما بندگان عني زما مبارکی فإني قریب نو زنیز دیما فقل لهم إني قریب ورته وایي چې زنیز دیما نږدې د علم دا د ذات په اعتبار سره دواړو په اعتبار سره
اجیب دعوت الداعی ز قبلوم دعا د دعا غوښتونکي اذا دعانی چې کله زمانه دعا غواړي فلیستجیبوا لی نو قبول لکی حکم زما ولیؤمنوا بی یقین دی اوسادی بما باندې ایمان دی وروړي بما باندې لعلهم يرشدون دی لپاره چې دی هدایت موندون کی شي په حق باندې شي بیا اسلام شروع کې د روزي حکم او خدای کیفیت لګوندي جداو چې کله به صوبوري انسان ود شوینو صوبوري جاغه ایخو نو هغه به د روزمات نه پس خوراک کا کول شو خو کدی به ود شو نو بس بیا بل د روزه بیا سٹارټ شو نو باغی کې بعضی صحابه کرام د ورځې په ګناه کې لکه عمر فاروق رضی الله عنه هغه ازدواجی تعلق قائم کړو د خپل بیبي سره نو باغی کې مبتلا شو هغه په وجم پکې سانتیا را د غرنګي یو صحابي ذکر بګې کړي چې هغه زمیدار او هغه ستړی راغی هغه صحابي بیبي ورته وی چې له تیاری کوم او دې دوران کې د سترګې ورغلي سبا باندې بیهوش شو بیا د روزه ځکه په نهار سٹارټ شو نو بیهوش شو نو داغې نه بعد دا تخفیف راغی په دغه حکم کې او دغه اجازت دغه ټول شپې د صبح صادق پورې د خوراک سکاګ دغه اجازت هم راغی دغه رنګ د سحری او د پېشمنی دغه فضایل هم پکې بیان شو چې زمونږه او د علی کتاب په منځ کې دا فرق چې راسره اکلت السحر سحری کول پېشمنی کول زمونږ د علی کتاب په منځ کې فرق دی او ټول شپه د روزي پښپو کې د ازدواجی تعلق قائمولو دا غیم الله تبارک وتعالى اجازت ذکر کو او حل لكم حلال کړی شوی د تاسو د بارا ليله الصيام پښپو د روزو کې الرفس مشغولتیا الی نسائکم خپل بیبیانو سره هن لباس لكم دا لباس د تاسو د بارا او انتم لباس لهن او تاسو لباس د دې لپاره څنګه چې د لباس او د بدن ترمنځ فرق نه داسې استو د غي ترمنځ فرق او پردې نشته علم الله ته معلوم دی انکم بشکتا سو کنتم تختانون تاسو با خیانت کو انفسکم خپل ځانون سره فتاب علیکم توبه قبول ک الله تاسو وعفا عنکم او الله معفو کړ تاسو ته فالان باشروهن پس اوس تاسو تعلق ساتي ازدواجی د غي سره د شپې د روزو کې وبتغوا او تاسو تلاش کوي د دین تعلق مقصد د سوي د ازدواجی تعلق نه تلاش کول د اولاد وبتغوا او تاسو تلاش کې ما د اغه څه كتب الله لكم چې الله تاسو زبر لیکلي د حیا او ته پاک دامنې نیت بم کې په نکاح کې او د غرنګي د اولاد نیت بم بګي کې وکلوا واشربوا وتاسخروا وسکه حتا يتبين تر دې چې خو واضح شي تاسو د بارا الخيط الابيض سپینتار من الخيط الاسود تور تارنا من الفجر د سبا دې کې مونږه بیان کړو اصولي تفسیر کې تیرا عدی ابن حاتم رضی الله عنه جری د خپل بالغ لاندې سپینتار او تور تار کې خود او خوراک کو او بیا هغه بالغ اوچت ک بیا خوراک شو بیا اوچت ک بیا خوراک نو ډیر وخت به وخت بیا د نبی رسول الله والسلام نه تاسو الله رسول ما سره غونه داسې واقع شو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي ذل وسادتک عریض یا عادی استا بالا خودون الوی د اسمانونه پکې را دلیل نبی رسول الله ته فرمایل د سپین تار نه صبح صادق مراد تور تار نه هغه شپه مراد د ګوره د محاورات عرب په دې باندې عرب او هغه عربي وبخبله خو چې صبح نبی رسول الله دغه مراد ورته نوخ کار کړي هغه په دې باندې خطا شو یو سړی دا نو نن سبا دلته کې اوس ابوري ایبم باندې بم چې بیانونه کول فرات هاشمي او زنانه ده اردو کې تقریرونه کوي په ریډیو باندې او دا غي خپل یو جدا سنټر دی الهدى انټرنیشنل دا غي خپل سنټر دی او باغی کې لکه څنګه چې راستاسو مدرسه را پدې کې باجیګان الحمدلله خاصه طریقې سره تعلیم او تعلم او کتابونه خي خو هغه دا سګي چې هغه ورلا دا بیاز غوندې ورکی او ورته د عربی ګرامر ورکی هغه مصباح او لغت وغیرہ اړیو چی او ته دې کې چې کوم معنی لیکلی را هغه تنه لیکه بدی لاندې د بیاز کې او چې څه تفسیر دې زړه غواړي هغه پکاوه او دا علما ستا سوچلې رضان پابند کوي الهدى انټرنیشنل دا غي خپل چې سنټر کولو کړی دی په دې کې خلکو د ذهنیت ور کوي او مختلف د دې دغه یو مسله ده دا مسله ذکر کوي چې چا چې مونږ ایر دې نشو نو د دې به قضا راګرځي او کچانه چې مونږ په ودو کې چې پاتې شو هغه د دې قضا راګرځي که بقص پرې خو دې قضا نشته با خلک به بقص پرې دي او قضا به نه راګرځي دا د دې مسلې دي نو الله تبارک وتعالى هغه بیان کوي وکلوا واشربوا تاسو خریس کې حتا يتبين انه دا مې دي بوروي چې صوبر عربیت باندې صرف بدل نه دي بلکې د نبی رسول الله تفسیر د صحابه فهم او سمج هغه هم وسره ګرځي وحتى يتبين تر دې چې ښکار شي لكم تاسو زبره الخيط الابيض سپینتار من الخيط الاسود د تور تارنا من الفجر د صبا ثم اتم الصيام تاسو پورا کوي روزه ال الليل د شپې پوري ولا تباشرون دې کې د اعتکاف
حکم دی چې دوران اعتکاف چې تاسو دی سره دغه ازدواجی تعلق مقایموي اعتکاف ویل کېږي په جمعات کې سو وخت رول او داغه نبی له صلوات و سلام نه سنت دې ثابت دي د روزه مبارکي باغي په اخیری عشره کې د نبی له صلوات و سلام اعتکاف او داغه فضایل نبی له صلوات و سلام حدیثو کې ثابت دي دا اعتکاف د سړو د بار په جمعات کې زنانو د بار په کورونو کې دام د دویم چې وابیان چې کوم دي کې د پنجاب کې اغي دا وی چې زنانه به اعتکاف په کور کې نه کوي د دې اعتکاف په کور کې نشته دا غرنګ شیخ عبدالسلام رستمی چې هغه په خپل تفسیر کې لیکلي چې زنانم چې اعتکاف په کور کې نه کوي نو زموږ د شیخ امین ډلو دا واړه چې کوم چونی دي نو دی لګیا شي دین دا ثابتې چې شیخ عبدالسلام رستمی صاحب چې ورکړي لہذا زنانه په کور کې اعتکاف نه کوي جمعات کې به کوي بدی کې بیا نعوذ بالله پنجاب کې بیا چې په کوم جمعات کې دي زنانه او سړی اعتکاف کړو دواړو خپل منځ کې مخم تور کړو الله دې امتناع ساتي نو داسې حالت د دې د کوم لارې کولاوي خلکو لپاره ولا تباشرون تاسو مباشرت مکوي د دوی سره وانتم عاکفون بدا سال کې تاسو اعتکاف کوون کې فل مساجد په خپل جمعاتونو کې تلک حدود الله دا د الله حدود دي ضابطي دي د الله فلا تقربوا فلا تخرجوا د دین موزه كذلك يبين الله دغرغي بیان الله لكم آیات تاسو خپل آیاتونه لعلهم يبين الله بیان الله آیات خپل آیاتونه للناس د خلق د بارا لعلهم يتقون دي ربار جدي تقوا اختیار کی دا دریم انتظامی امر دا ذکر کیږي مخکې دوا انتظامی امر او بیا امر مصلح چې دی امور مصلحه دا غي بیانو اوس به الله دریم حکم ذکر کوي د بل مال پناه قباندې مخره ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دا یو باطل دا لفظ چې بده کې ټول دا حرام هغه طریقې بګراله کته چانه په اغلا باندې اخلي کته چانه په غصب په زور اخلي کته بډاکی سره اخلي مختلف طریقې دا ټول چې څومره د حرام دي الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه د انسان مال داغه پیسې تار بار ال حلال دي جګه په طيب نفس باغې سره تا درګي او داغه طيب نفس ني هغه خوشاله نوي باغې باندې او ته هغه تنخري او داغي تردید بګراغه ولا تاكلوا وتسمخروا اموالكم مالون خپل منس کې بینکم خپل منس کې بالباطل او باطل سره وتدلوا بها او مبوزه دي ال الحكام بادشاہانو ته لتاكلوا فريقا چې تاسو اخره په وډل باندې من اموال الناس خلق د مالونو بالاسم او ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ